الله رب العزت فرمایي د دې لپاره مې د انسانانو او د جناتو پیدایش کړې ده ليبلوکم ايکم احسن عملا چې زه وګورم بدو کې معلوم کوم بدو کې ايکم احسن عملا چې څوک پکې ښایسته عمل کوي او زما طرف ته راځي وستا دنیا دارالامتحان دی د امتحان ځای دی کله الله رب العزت داسې وکړي چې انسان لا صحت ورکړي او د دې صحت په ذریعه باندې د دې انسان ازمایش کوي الله رب العزت کله الله رب العزت داسې وکړي چې د دې انسان نه صحت واخلي بیماری ورکړي او د دې بیماری په ذریعه باندې د امتحان کوي کله الله رب العزت داسې وکړي د انسان له مال ورکړي او د دې مال په ذریعه باندې د دې انسان ازمایش او امتحان کوي کله الله رب العزت داسې وکړي چې دا مال دی واخلي دا مال دی واخلي او د غریبۍ او د فقر په حالت کې د امتحان شروع کړي کله الله رب العزت داسې وکړي انسان له عہده ورکړي انسان لا عہده ورکړي او د دې عہده کې الله رب العزت دا انسان ازمایي دا ازمایشي او کله الله رب العزت داسې وکړي چې عہده دې واخلي او د دې امتحان اخلي نو د دنیا دا کم نظام دی دا کومه زندگی دا ټول امتحان دی د دې وجه حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل په دې دنیا کې داسې وخت تیر کا گویا ته په دې دنیا کې یو اجنبي انسان راغلی او عابر السبیل یا د لارې تېرېدونکی مسافر بس صرف تېرېږي داسې زندگی تېره کا او بس آخرت طرف ته راځه ځکه چې دا انسان د دې دنیا مخلوق نه دی بلکې دا انسان دې دنیا ته بطور سزا راغلی دی د دې دنیا نه د تک دی چرته تک دی د اصل کې دی د جنت دی باشنده د جنت دی دی اوسېدونکی د جنت دی د خوی بوی د جنت دی لیکن دی په دنیا کې د دنیا په څیزونو کې انخدلی دی دلته ګیر شوی دی دې غریب ته پته نه لګي دې غریب ته پته نه لګي چې زه اصل کې یم څوک زما پہچان څه دی زه د کوم ځای نه راغلی یم والله رب العزت دې انسان ته بار 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 د دې خبرې یاد دهاني کوي چې ته د دې دنیا نه ته جنت لپاره جوړې عمل وکړه مهنت وکړه ته صرف امتحانګاه ته راغلی په دې امتحانګاه کې خپل امتحان پاس کا او سیده راځه جنت ته